تاسو مخکې خبر کړم هغه دا ده یو نظریه یو تیوري یو عقیده دا چې څومره مدلله نظریه وي او څومره مضبوط عقیده وي او مضبوطه نظریه جو بھی ہو لکه موږ وایو چې نظریه اسلام نظریه یا د دین علاوه بل نظریه په تور مثال د ساينس یو قانون دی لکه په تور مثال موږ وایو چې دا اوبه چې دي ساينس وایي چې اوبه د دوه ګیسونو نه جوړې دي هایدروجن دی او اکسیجن دی چاڼو له فارموله جوړ کړل چې H2O هایدروجن او اکسیجن دی نه جوړیږي څه اوبه دي جوړیږي مایع دي جوړیږي څونه دي او دا غي د امیزش نه پس لیکوډ او مایع جوړیږي اوبه دي جوړیږي دا نظریه ده دا نظریه په هغه وخت پورې په دنیا باندې حکومت کوي دا به خلک المني چې کله په دې کې اختلاف نه راغلی دا موږ ټول وایو کنه قرآن او حدیث دا د نجات لار ده او که تاسو نبی علیہ السلام ویلیو چې تاسو سنت راټینګ کړو نو موږ قرآن او سنت راټینګ کړی دی نو ټول دعوه کوي په دې پاکستان کې که څومره مذهبي جماعتونه دي د پاکستان نه پسې وځي په دې ټول عالم کې مذهبي تحریکونه دي او بیا د دنیا نه پسې وځي سلف او تلاړ شه د صحابه کرامو د زمانې نه واخلا تر اله عهدنا هذا نن زمانې پورې ټول نظریه خو ډېره مضبوطه ده خو د دې نظریې حکومت په دنیا نشته دی دا نظریه موږ په چا باندې ونه منله موږ د ځان نه څوک متاثر نه کړو چې تاسو دا اصول خپل کوي ولې د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا کمزوري شوې ده بنیادي نظریه دا کمزوري شوې ده او په څه کمزوري شوې ده دا په انتشار باندې او په افتراق باندې او په اختلاف باندې کمزوري شوله کومه نظریه چې هغه کله اختلاف په دې کې راشي دا نظریه به مضبوطه نه وي په دې وجه باندې خو د سفیان ثوري رحمه الله مشهور محدث دی سفیان په نوم باندې دوه محدثین تیر شوي دي سفیان ثوري او سفیان ابن عیینه دا دواړه محدثین دي سفیان ثوري رحمه الله فرمایي چې کچرته ستا په مخ کې چا یو غلط کار تا ښکارېدو چې کوي یو کار کوي او تا ته غلط ښکاره کېږي ته ورته منکر وایې دا منکر دی تا ته منکر ښکاره کېږي خو چې تا کله وکتل نو په دغې منکر کې اختلاف دی څوک ورته مکروه وایي څوک ورته مستحب وایي څوک ورته سنت وایي څوک ورته جایز وایي څوک ورته ناجایز وایي چې کومه مسله هم ده اختلافي مسله ده نو چې کله تا وکتل چې دا منکر دی په دې کې اختلاف موجود دی نو بیا به ولې اوس په دې مسله کې ګنجایش پیدا شو او د دې ګنجایش په بنیاد باندې د هغې اتفاقي حیثیت ختم شو دا امام نووي رحمه الله فرمایي امام محی الدین نووي رحمه الله تعالی وایي د سلف په طریقه دا زموږ چې کوم اسلاف دا کله به هغوی د منکر نه خلک بندول نو هله به یې بندول چې کله به په هغې باندې اجماع راغلی وه اجماع به کله به یو مسله نه وه راغلې نو بیا کوم خراب دې خبره به تاسو نه پوهېږئ نن سبا راځئ د خپل زمانې ته وګورئ چې زموږ په زمانه کې بې شمار مسلې اختلافي دي هغه اختلاف انشاءالله سره ابتدا نه ذکر کوم چې کوم کوم اختلافات دي د څنګه شروع شوي دي د هغې باندې خبره کوم خو ډېرې وړې مسلې چې هغې زموږ ته فرعیات وایي که د هغې نه به یو خبره موږ پېښ کړو دا زموږ امامان دي که نه سلف نووي دی او بخاري دی او طحاوي دی او ابن حمام دی او ابن تیمیه دی ابن قیم دا څومره چې زموږ پخواني سلف دي رحمهم الله جمیعا دا ټول دا د هغوی وضع کړلې شوي وضع کرده اصول دي او نن موږ دا دعوه کوو چې موږ اختلافات موږ د هغې تابعدار یو تاسو ګورئ نو تقلید باندې او بعدل تقلید باندې موږ مشرکان نه دي ویلي یعنې تاسو خپل دا ذهن غلام دې خبرو ته او زه اکثر د خپلو شاګردانو ته یې ویلي وو د چا د تقریر نه متاثره کېږي یو عالم راغی او تقریر وکړي ډېر زبردست عالم دی بس د هغه بیان یې په موبایل کې واچو او بیا د هغه تقریر نه قضا کوي او بس دا کار لپاره ځان له بهترین کړی دی سبا دې د هغې نه ښایسته ولیدو شکل یې ښایسته دی ویښتې مزېدار دي پټکې مزېدار دی د هغه تقریر مزېدار دی بیا دې بل خوښ شو یا د هغې نه پس د چا د زور خطابت نه او د جوش خطابت نه متاثر شولې د چا د جلسې نه متاثر شولې د چا د تعداد او د کثرت نه متاثر شولې ته به هم څنګه رسېږي دا نه خپل اصول جوړول پکار دي دا اصول موږ وایو چې په کومه خبره باندې اجماع وي نو د هغې نه به سړی خلک منع کوي او د هغې په بنیاد باندې ته بیا وایې چې دا جایز او دا ناجایز ده تقلید او د عدم تقلید مقلد غیر مقلد دې په نوم باندې معاشر موثق دی تاسو موږ شاید جاتونه کتلي نننی تاریخ ځان تیار ساتي چې کله بیا تاسو دې ملیان کوي کتابونه وګورئ بیا په دې وخت کې ځان یې کوي چې د ملیان په خبرو کې راغلي تاسو مشرک وایي
څه لیونتوب باندې ځان ته تقلید فلانه مقلد دی نو دا مشرک دی، فلانه غیر مقلد دی نو دا بس مدر بدر آزاد دی. دا بس دا خو د تقلید مسله خو ډېره علمي مسله ده، خو دا وړې مسلې که نه امین په تیز ډول په خلا روانې وي. اوس پورې دا مسلې حل شوي دي 1450 سال. تاسو پته ده نن د ربیع الثاني څلورم تاریخ دی، 1445 هجري روانه ده، یعنې د نبي علیه صلات وسلام د هجرت 1444 سال او 14 کاله مخکې ورته نبوت ملاو شو په مکه کې. 45 کې 13 جمع کې نو 58 جوړېږي. 1458 سال دا د نبي علیه صلات وسلام وشول چې دنیا ته راغلی یو عظیم انقلاب برپا کړو، کامیابۍ سره د دنیا نه لاړو، پردې وکړله. اوسه پورې مسلمانان سره پته نه دا وړې مسلې موږ حل نه کړلې که نه، چې دا فاتحه شته او که نشته دی، په دې دې وایو، په قلاره باندې به وایو، وایو به نه به وایو، امین به څنګه وایو، دا وړې مسلې. موږ خو له د دې نه بهر نه یو وتلي نو اخوا به درته څه دعوه کوو. په دې وجه باندې زموږ نظریه ډېره صحیح نظریه ده د اتحاد ملت او د ټولې دنیا د قیادت او د سیادت په هغې کې ټول کې اختلاف اختراف دومره لرې پورې لاړو هغه دومره کمزوري شوله چې بلکل هغه د عنکبوت او د جولا د کوره پورې محدود شوله چې بلکل نن سبا تاسو ټول د حماس د حالاتو حماس د حالاتو کې سړی کله ګوري یا کورونی خبر تاسو کتلی و په اخباراتو کې بل بېګا چې کوم خبر و دې بدبختو په اسپتال باندې حمله وکړه اسرائیل اسپتال باندې 800 مجاهدین نه بچیان زنانان بوډۍ مشران سپین ږیري چې کوم سټیزن دي شهریان دي هغه په حماس کې 800 کسان په اسپتال کې دا تر هغه ډول نه یا بیان دی 2001 دسمبر 2001 کې امریکا راغلی وه ناوی پاور کې هغه زموږ ټارګټ کول کوم زموږ کې وجود مثلا مجاهدین او اسامه په کې یو دغه مشکل و موږ عمر کې دا ماته اوس هم یاد دي د هغه د 2002 کې 3 کې الیکشن 2003 کې د متحده مجلس عمل کې کوم کامیابی حاصل کړې او هغه وخت محترم ډاکټر عطا الرحمن صاحب هغه قومي اسمبلۍ ته ولاړو د هیلې کې آرانه مردان 3 موږ ته په کمپین کې لیدو هغه کې امینه والتا په هغه کمپین په دوران کې په دا خبره دی زموږ مشرانو کوله چې امریکي انساني حقوق پامال کړي. انساني حقوق ولې؟ ځکه چې په هغه ځای کې په افغانستان کې یو جنګ روان و، یو واقع جنګ و، چې خلک روان کور ته راوستله او په هغې جنګ باندې بمباري شوې وه او ټولې دنیا په هغې باندې دا مذمت کړی و چې دا خو ډېر غیر انساني کار شوی دی چې د واده په جنګ باندې حمله کړی ده. ټولو دنیا کې دا خبر خور شو، ټولو دنیا کې څنګه څه بیداري وه. پاکستان کې کم از کم بیداري وه، د خلکو کنډیم کړلو چې دا خبره غلطه شوې ده. هغو د واده جنګ د خوشحالي وي په اسپتال کې دي او په اسپتال کې نوي اسرائیل راځي او هغه به یې حمله کوي. صورت حال دا دی وکړ روس اسلامي ملکونه وکړ یا 57 ملکونه چې څومره مسلمانان دي او په خوله کې دا اودس دا اوبه راټینګې کړي دا درې بوټه او دا په اسرائیلو باندې موږ ور واچو دومره لوی سمندر او بحر اوقیانوس په د هغې نه جوړ شو چې اسرائیل به ټول دغه ځای موجود بیا به کسان نن زموږ د دغه صورت حال یو مضبوطه نظریه ده د اختلاف په بنیاد باندې هغه دې ته خبره چې د حماس د فلسطین مزاحمت تحریک دی خبره زمانو کېږي بیا ډېر تفصیل نه وایم یعنې 1,24,000 انبیا دي په دې کې د 1,00,000 نه زیات پیغمبران دا په دې ځمکه کې راغلي ارض فلسطین ارض مقدس قرآن کریم ورته ویلی دی یا قوم ادخلوا الارض المقدسه پاکه ځمکه الله جل فلسطین دی الله ورته پاکه دی او دویم نمبر دا دی چې قرآن کریم په سورة بني اسرائیل کې الله تعالی فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله قرآن کریم ورته مبارک ځمکه مقدس ځمکه ویلې ده مقدس هم ده مبارک هم پیغمبران پکې ګرځېدلي د هغې ځمکې د حفاظت لپاره د حماس خلک راولګېدل او خپله ځمکه چې اسرائیلو کې قبضه کړې سبا ډېر خلک هم د حماس ولغت زیاتی ونه کړو چې دوی په 15,000 میزایلې په اسرائیلو باندې ور واچولې او مچۍ ځان ته راپارې کړلې ځان یې په ارام ولې نه کېدو په ارام باندې مناست وی خو د دې نه دي خبر چې دا کومې ځمکې چې حماس په هغې حمله وکړله او دی ځان له رانیو د دې خپلې ځمکې وې دا د مسلمانانو مقبوضه ځمکه ده دا د پیغمبرانو ځمکه ده هغه ځمکه هغوی نیولې ده نو چې هغوی دې میزایل ور واچولې نن په مسلمانانو کې
اسلامي تحریکونه ورته خلک لوی خلک مشایخ محدثین علما سره لګیا دي دا حماس والا خو زیاته کوي ولې ځکه چې دې پهلو یو دیم نمبر دا مسله ده چې حماس په دې بدنام کو چې حماس کې دا روافض دی وایي روافض څه ته وایي روافض شیعه ته وایي او عام شیعه ته نه وایي غالي شیعه ته وایي چې حضرت علي ته پیغمبر وایي دا څه قسمه هغه چاته روافض وایي چې حضرت ابوبکر او حضرت عمر ته غاصبین وایي او مسلمانان یې نه ګڼي هغه خلکو ته روافض وایي چې کوم خلک د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د الزام او تهمت ته جایز وایي هغه چاته روافض وایي چې هغوی د دې خبرې قایم دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای باندې حضرت علي د پیغمبرۍ حقدار او د جبرئیل نه خطا یې نشوي دا قسمه جاهل خلک البته تاسو د حماس لیډرشپ او د هغوی قیادت د اول نه تر د اخرې پورې وګورئ ټول سنیان دي یو پکې شی نشته دی نن امت مسلمه هغه اختلاف دی حتی ورسېدو هغه د تعبیر اختلاف او هغه د فقهي اختلاف او سیاسي اختلاف دی حتی ورسېدو چې اوس چې قرآن کریم کې نص موجود دی لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود په مخ د ځمکه باندې د اسلام اصل دشمنان یهود دي د هغې اصل دشمنانو په مقابله کې منګه د حماس په حمایت کولې ولې ځکه د روافض چلو دا په الزام د روافضو ولګو او د شیعو دې په ولګو دا امت خو شیعه ته کافر نه وایي امت کې سړله شیعهګانو ته کافر وایي که نه عام طور باندې امت خو شیعو ته کافر نه وایي نو شیعه د کفر یا د شیعه ګمراهي خو به اختلافي د یهودو په ګمره کې او د یهودو د دین په دعوت په خو اختلاف هم نشته دی منصوص خبره ده هغه لیکن ملګرو ټولې ده دا انتهایي دا یو مفید موضوع ده دا د دې زمانې بحث او مباحثې لپاره دا یو موضوع پکار دی چې موږ دا خبرې کوو چې زموږ د اتحاد بنیادونه څه دي د دې نه وروسته چې موږ دا وکړه چې د اتحاد او بنیادونه خلکو ته کول ځکه غواړي او د ځان کول غواړي د اتحاد موږ ته دې مساجد معلوم دي بنیاد راته معلوم دي چې موږ په دې خپل معاشره کې اختلاف دی نو هغه تاسو اندازه ولګوئ څومره اختلاف موجود دی خو بیا د دې نه وروسته چې سړی پسې لږ نور راشي په حنفیت کې دننه دا د ممات او د حیات دا مسلې د سماع الموتا او د عدم سماع الموتا دا مسلې شولې د حیات الانبیاء او دارنګې د ممات الانبیاء دا مسلې شولې دا د توسل بذوات الفاضله او بذوات الخبيثه دا د توسل دا مسلې شولې یعنی هغه مسلې چې په حنفي سکول اف ثاټ کې او په حنفیت کې دننه چې بیا دا مسلکي اختلاف کوم راغلی دی چې من کوم حد ته رسولي او هغه اختلاف دې حد ته رسېدلی دی چې تاسو زما سره غالبا په خپله مکتبه کې ما بله کتلي 24 ما فتاوي اخیستلي 24 فتاوي راسره دا د اردو فتاوي دي د هندوستان د علماو په دې 24 فتاوو کې تاسو یقین وکړئ 24 فتاوي بلکې دا وګورئ دا لایبرري د خپل علوم ده دا لفتا ته ورته کړو په دې 24 فتاوو کې به تا ته ټیک ټاک د یو مفتي چې دا د کومې ډلې مفتي دی د بلې ډلې په باره کې به د هغه فتوا موجود دي داسې فتوا د هندوستان فتاوا ما ته نه شي ښودلی چې په هغې کې د جانب مخالفو په مقابله کې فتوا نه موجود یعنې د هر جانب مخالف په باره کې فتوا موجود ده زه د هغې مثال وایم نن سبا په دې وطن کې دیوبندیانو کېږي اهل حدیثو کېږي تکفیریانو کېږي د هغې نه پسې اخوا چې ځینو جماعت اسلامي ولاو کېږي په بریلیانو کې بیا ډېره ډلې دي په دیوبندیانو کې بیا ډېرې ډلې دي مقلد غیر مقلد په دې باندې خلک اوسېږي حیات الانبیاء او د ممات الانبیاء قایلین خلک اوسېږي تاسو یقین وکړئ بالفرض که دا ټولو خلکو خلاف فتوی دي دا بالفرض بېلارې دي که نه یو د یو خلاف فتوا ده بل د بل خلاف فتوا ده بل د بل خلاف فتوا ده بیا خو به هغه په کتابونو کې تعرض راغلی بیا خو مطلب دی چې پاکستان کې مسلمانان نشته دی راځئ چې موږ خپل بنیادونه وګورو زموږ مطلب دا زره دا هغه خبرې وکړو چې ستاسو ذهن په دې باندې زه خلاوم هغه ځای کې چې د صحابو نه وروستو بلکې د خلفای راشدینو زمانه وه او د خلفای راشدینو کې چې کوم اخیری خلیفه راشد دی حضرت علي مرتضی رضی الله عنه
بدقسمتۍ نه خو حضرت علي صاحب هم خلق متنازع کړي چې دا خلیفه راشد دی نه دی حتی خبره ورته کړه اب حضرت علي نبي علیه الصلاة والسلام دا هغه باره کې ویلي مولاه فهذا علي اب حضرت علي چې نبي علیه السلام ورته ویلو انت مني بمنزلة هارون من موسی دا زما په داسې نسبت دی لکه د هارون علیه السلام چې د موسی علیه السلام سره کوم او د حضرت علي رضی الله عنه په باره کې نبی علیه السلام فرمایي لا یحبه الا مؤمن ولا یبغضه الا منافق د حضرت علي سره څوک مینه کوي دا مؤمن دی او څوک د حضرت علي سره بغض کوي دا منافق دی دا د اسلام او د دین بنیاد دی نن هغه هم موږ متنازع جوړ کړی دی چې حضرت علي خلیفه راشد دی وګڼي زه نوم نه علمه بل ورځ ما ته شیخ احسان الله صاحب راته ویل چې یو کس یاد کړو د هغه نوم هم نه یم او د چا په حواله هم نه یم یو عالم خبر راته وکړله چې ما د هغې عالم نه په دې فیسبوکونو باندې خبره خلک اوري لکونو خلک یې اوري د هغه نه ما تپوس وکړو چې د حضرت علي رضی الله عنه څنګه خلیفه و چې داسې کټون دي حکمرانو لکه نواز شریف و عمران خان داسې قسمه کمان نوم واغوستو نو تاسو بیا د غوږونو له لاسه دا قسمه زموږ اختلاف راغی دا قسم اختلاف چې حضرت علي رضی الله عنه ته موږ خلیفه راشد هم نه وایو بهر تقدیر دا خبر زه پرېږدم مخکې چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د شهادت سره بلکې د حضرت علي په ژوند کې اختلافات راغلل دا نبي علیه السلام کتاب الفتن انشاءالله د وړې نه وروسته چې کتاب الفتن کتاب الصلوات کتابونو د مشکلات کې ویلې یې ووایي چې نبي علیه السلام چې بعضې خبرو پېښې بیان یې کړی و چې دا بچي د حضرت علي رضی الله عنه په زمانه کې حضرت علي درې جنګونه وشول یو جنګ د طلحه زبیر او د حضرت عایشه رضی الله عنها جنګ طلحه زبیر او دارنګې حضرت عایشه رضی الله عنها بیا دویم جنګ شوی د حضرت معاویه رضی الله عنه سره چې هغې ته جنګ سفین او د هغې نه پس نهروان جنګ شوی دی چې هغه د خوارجو سره حضرت علي رضی الله عنه کړی دی درې جنګونه خاص کر د حضرت معاویه سره او د حضرت عائشه رضی الله عنها او د حضرت طلحه او د حضرت زبیر چې کوم جنګ وشو جمل او سفین دا اختلاف د هغه اختلاف په بنیاد باندې چې کوم خلک د حضرت علي ملګري شو هغې ته بیا شیعان علي ویلو شیعان علي حضرت علي محبین کوم د حضرت علي په ډله کې هغه خلک د شیعانو باندې مشهور شول سخت ته وروسته بیا شیعه پرې دومره غلو وکړله هغه غلو راغله دا نه خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يبشو الكذب ورا پیړۍ زما پیړۍ ده بیا ورته نږدې خلک تابعین بیا نږدې تبه تابعین بیا به دروغ مشهور شي دروغ بیا هغه دروغ دي هر دا ذاکرین بدبخته خو د دې خبر چې موږ پرون چې ویلو نن څه وایي دا خو اورئ مده دغه ذاکرین خو صرف او صرف هغوی پیسې غواړي په دې پاړچنار کې ذاکر کار اوسره په پاره یې دا خلک په څه باندې وایي خلک په څه باندې کوي حسین به مظلوم ثابت دی او دې په ظالم ثابت دی مشکل دغه د حسین په شهادت باندې باندې کثیر کړی دی چې بار راوته دی خلک د دې ورته پاتا دی جماعت په دې کې امام باړي په دې کې یو ملک په ناس کې صادره ورته دی خلک تقریبا باندې له 100 روپۍ درکړي وای هغه ورته ویل چې 50,000 روپۍ را راکړه ډېرې کمې هغه ورته ویل چې یزید ته دعا کوو چې حسین یې وجلی و چې ته اوس خلک راوچت کړي او پیسې دله درکړي ته خو دعا یزید ته کوو چې حسین یې شهید کړی دی تا دله کې پیسې میلاوی دویم لپاره لګیا چې هغه او چې به وته هغه خبرې په موږ خپل موضوع بحث نه ګرځو هر تقدیر زمانې اختلاف په امت کې یو قسم بنیادي قسمونه دي زه بیخي د ابتدا نه خبره کوم چې په امت کې بنیاد چې تاسو ګورئ تاسو به د خپلو کتابونو کې ګوره موږ دومره لوی اختلاف راغی د شیعو سني اختلاف دومره لرې پورې لاړو چې تاسو کله نورالرضا کې په ابتدایي کال کې داخله وایي نورالرضا او کال له خودري وایي که نن وایي دا مطلب د احمد دی دا د شافعي دی دا د مالک دی دا د دی چې کله موږ مشکات او بخاري ته راشو دغه وایو موږ
پکې دا نه و چې دا د بخاري مذهب دی او دا د کولیني مذهب دی، دا د ابو جعفر طوسی مذهب دی، دا د فلان مذهب دی. یعنې موږ د شیعو اختلاف نه ذکر کوو چې زموږ د شیعانو کې بهتر، یعنې موږ دومره حده پورې یو بل لرې لاړو بیا دا اوس دومره تقسیم شو چې موږ نن په خپلو کتابونو کې په فقهي آراو کې د شیعو رایې کوی. نه شیعه به موږ رایې چېرته وو چې یاره د دې کې د اهل سنتو کومه رایه ده، دومره لرې پورې بلکې ایول په هدایه کې چې موږ کله اختلاف ذکر کوو وایو دا د امام ابو حنیفه مذهب دی او دا د امام شافعي مذهب دی. هلکې د شیعانو خو ځان نه کتابونه دي، اربعه دي، دا پوره د اسماء الرجال علم د شیعو ځان نه د اسماء الرجال، اصول حدیث د هغوی ځان نه زموږ ځان نه، اصول تفسیر د هغوی ځان نه زموږ ځان نه. حتی چې زمونږ د دې مرکې نوستۍ کې بل کال یو پروګرام و کانفرنس و پکې شیدان لکانه ورغلی و هم تللی وم ورته پروګرام و پکې 3 ورځې سیمینار نو هغې کې شیونه ما تپوس وکړو تاسو مدرسو کې کوم کتابونه پړاوهئ؟ د نحوې کتابونه زموږ نه دي. ما پکې همدلته ما ورته په د نحو کې خو موږ ټول شریک یو، دا خو د عربو ژبه ده چې فاعل او مرفوع که منصوب به یې دومره اختلاف دی چې موږ د نحوې کتابونه یې باندې جدا جدا یو، د صرفو کتابونه یې باندې جدا جدا یو. هلکې نحو خو یا د کوفې ده او یا د بصرې ده که نه، اگر چې موږ په نحو کې بصریان یو او په فقه کې د کوفې والا اسباب یا ډېر زیات دي، په نحو کې خو بیا موږ وایو چې د بصرې نحو چې ده ډېره زیاته معتبره ده. په هر تقدیر یعنې اولنی اختلاف شروع شو د هغه ځای نه، دا یو شو. دی چې کله خبره د دې نه مخکې لاړله د شیعو سني په شیعو کې ځان له که دا کتاب دی دا په تحفه اثنا عشریه په نوم باندې شاه عبدالعزیز رحمه الله کتاب دی تحفه اثنا عشریه. اثنا عشریه بنیادي شیعګانو کې درې ډلې دي، بنیادي شیعګان دا درې ډلې دي. درې یو ته اثنا عشریه وایي، شیعه اثنا عشریه کوم چې 12 امامان مني چې اولنی پکې حضرت علي بلا فصل او آخري پکې المهدي المنتظر امام مهدي چې ورته ویلی کېږي. علي دی، حسن دی، حسین دی، علي زین العابدین دی، جعفر صادق دی، امام باقر دی، موسی کاظم دی، علي رضا دی، علي نقي دی، محمد تقي دی، حسن عسکري او په آخر کې بیا مهدي. دا 12 امامان مني، دې ته اثنا عشریه وایي. د هغې سره سره بیا بله د هغې ته اسماعیلیه وایي، دا دویمه ډله ده شیعه اسماعیلیه. او درېیم نمبر ته حوثیان وایي، حوثي کوم چې په یمن کې دي حوثیان یا حکومتونه کړي، دا بنیادي درې ډلې دي په شیعو. نو بیا د دې شیعګانو په خپل منځ کې په یو بل باندې د کفر فتوې شته دی، د هغوی په خپل منځ کې په بل ګمراهي فتوې موجود دي، هغوی یو بل ته کافر او یو بل تفسیق او تشبیه او تفسیر هغوی کوي. بیا زمونږ ته اهل سنت چا ته ویلی کېږي؟ اهل سنت والجماعت شیخالاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکلي دي منهاج السنه کې، دا کتاب دی یو په مخالفت کې لیکلی شوی دی چې اهل سنت والجماعت څوک دي؟ هم المتبعون للسنة وإجماع الصحابة. اهل سنت والجماعت به هغه چا ته وایي چې دا د نبي علیه الصلاة وسلام سنت او د صحابه کرامو جماعت مني. صحابه کرامو جماعت مني. جماعت کوم؟ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه والا تر د آخري صحابي پورې د انس بن مالک او د دې صحابه کرامو پورې د ټول صحابه کرامو جماعت چې مني، دې ته ویل کېږي اهل سنت والجماعت. او بیا خبره بله وکړم، امام رحمه الله چې د اهل سنت امام دی، د هغه نه چا تپوس کړی چې د دنیا نه فصل هم د چا ته وایي؟ اهل سنت والجماعت نښه دا ده، یو دا ده چې اول نمبر دا ده چې ان نفضل الشیخین، موږ به شیخیانو له ان نفضل الشيخين، من با شيخين ولا ترجيح ورکو. دویم وان نحب الختنين، ختنين ختن زوم زوی موږ جمعه سره مینه کوو، یو زوم عثمان دی، بل زوم حضرت علي دی، یو مینه دواړو سره عثمان علي دواړه به یو شان مینه ورسره کوو. که یو سړی د حضرت علي سره بغض کوي چېرته، نن سبا تاسو ګورئ په دې امت کې کوم چې موږ ناصبیان وایو، ناصبي ډله زیاته شوله چې د حضرت معاویه رضی الله عنه د افکارو یا دغه په دفاع کې د حضرت علي مستحق وګرځېدل، مستحق وګرځېدل. تاسو دې شي کېدلی چې دا دی د حضرت علي سره بغض کوي، ان نحب الختنين. او درېیم نمبر دا ده چې وان نرى المسح على الخفين، چې موږ په موضوع باندې د مسح قایل یو او په خپو به د مسح نه یې قایل، ځکه شیګان خپې وینځي، هغوی خپو مسح کوي، هغوی خپې وینځي. نو موږ وایو نه، خپې به وینځو، خو چې کله زموږ موزې په خپو دي، جراب په خپو دي، هله به مسح کوو.
شیعگان زمونږ اهل سنت والجماعت نه وایو ځکه هغوی د پیغمبر سنت ومني خو د صحابه کرامو جماعت نه مني. ولې زمونږ د شیعګانو سره بنیادي په دې کې اختلاف دی چې حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله لیکلي په شرح ذکر کې دا د کتاب دی هغه وایي چې صحابي هغه چاته وایي چې الصحابي الذي رأى النبي او رآه النبي صلى الله عليه وسلم. او چې صحابي هغه چاته وایي چې یا یې پیغمبر لیدلی او یا پیغمبر دا لیدلی و آمن به په دې پیغمبر باندې ایمان راوړی و مات علیه او په دغه ایمان باندې پیغمبر لیدلی دی او یا پیغمبر لیدلی دی ړوند نه پیغمبر دویم نمبر دا په پیغمبر باندې ایمان هم دی او په دې ایمان باندې پړ دی. شیعه صحابي چاته وایي شیعه وایي چې صحابي به هغه چاته وایي چې دا د اهل بیت حسن سره د حسین سره د علي سره د فاطمې سره د دې څلورو کسانو چې چا اختلاف کړی دی ابو جهل هغه کې نه حساب یعنی په دې وجه باندې د حضرت علي په مقابله کې د حضرت معاویه سره ملګری هغه هغه کې نه حساب یا د حضرت علي سره حضرت عائشه حضرت زبیر حضرت طلحه چې کوم اختلاف کړی او جنگ شوی دی ورسره او هغه کې نه استعمال علي تابع دی بنیاد قرآن دی او سنت دی نو په دې ځای کې به د شیعو سره موږ څنګه ګزاره کوو یو دې مولانا پوهېږي په خبره باندې څنګه به ورته ګزاره کوو په دې ځای کې چې دلته کې شیعګان زموږ هغه تعریف نه مني کوم چې د اهل سنتو تعریف دی د صحابي لپاره کوم چې زموږ د هغې په منځ کې ما به الافتراق کوم شی دی هغه دومره لرې پورې تللی دی د هغوی سره موږ څه باندې یو دی چې نه و چې زموږ ورونه مولانا پوهېږي دې ورمن نه وایي مولانا عبدالقدوس صاحب حفظه الله د زموږ شیخ الحدیث و هغه به ویل په مختصر المعاني کې دا خبره موږ ته هغه کړې وه مختصر المعاني یو قبله د هغه په هغې کې هغه بحث کوو ویل چې مولانا جوهر الرحمن رحمه الله به ویل مولانا مرحوم به ویل چې په یو زړه کې د ابوبکر او د خمیني محبت په یو زړه کې د ابوبکر او د خمیني محبتو نه جبر کېږي چې په یو زړه کې د سړی د ابوبکر سره مینه کوي او بیا یې د خمیني سره مینه کوي خمیني ګمراه دي سخت خلک دومره بدبخت دي چې کله دوی د رسول الله سلام کوي سلام کوي الله دې ټول پرې له تاسو بوځي بسم الله چې کله سړی په باب السلام باندې ورننوځي نبي علیه السلام دا سړی په باب السلام ورننوځي مخامخ دې طرف ته رسول الله راوځي بیا مخامخ شیعگان د اعتماد د محراب د بار فوق ځای باندې دي په نبی علیه السلام سلام کوي ولې بلکې د اهل تشهید علما په دې اجماع دي چې قرآن 30 سپارې دی نو په قرآن باندې موږ دا څه جمع کېدی یعنی یو بنیاد زموږ موجود دی که نه په دې وجه باندې که بالفرض چېرته په یو ځای کې د شیعه د چا سره اختلاف راځي د یهودي سره ده او دا یا د عیسایي سره موږ د چا سره ولرو شیعه سره به ولرو داسې به نه و چې شیعه ابوبکر عمر ته کنځلې کړي ځکه هلته کې د یهودي په مقابله کې خدا قرآن نه لیکلی دویم نمبر خبره دا ده چې د ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله یو د الله کتاب دی او بل د نبي علیه السلام سنت شیعه زموږ سره سنت رسول الله درېیمه خبره ورته دا ده چې یو حدیث د ترمذي داسې دی چې دلیل چې څوک راغلی دی او د هغې سره اختلاف رایې مې ساتلې ده نو هغوی هغه ته بیا صحابي نه وایي موږ هغه ته د اهل بیتو سره مینه کول ایمان دي څه د حسن سره مینه کول ایمان حسین سره مینه کول ایمان ډیکټیټرشپ پکې نشته دی په زور باندې به څوک نه راځي بلکې مسلمانان به راجمع شي وټاکي دې ته ویل کېږي خلیفه د مسلمانانو دا شیعګان وایي چې موږ د حضرت علي تابعدار یو خو په دې ځای کې د خپل ایمان خبره نه مني او څه وایي موږ وایو چې د خلافت حقدار اول ابوبکر دی بیا عمر دی بیا عثمان دی بیا علي دی رضي الله عنه ځکه چې په زور باندې اخیستې وه ځان ته عن په ابوبکر عمر باندې هغوی کوي موږ وایو چې اسلام اصول دي چې امرهم شورا بینهم مسلمانان مشوره باندې خلیفه جوړېږي دا هغه اختلاف دی دوی سره په دې کې زموږ د اهلو سره اتفاق نشي راتلی
نو دومره وایو چې تشدد به نه کوو چې د شیعه سني په بنیاد امت تقسیموو. بهر تقدیر واورئ په خبره به پوه شئ. ګوره حنفي مسلک، شافعي مسلک، حنبلي مسلک او مالکي مسلک دا څلور مسلکونه دي. موږ کتابونو کې دغه مسلکونه وایو. د عامو خلکو په ذهن کې خو دا ده چې یو سړی په حنفي مسلک باندې دی نو دا به هغه شیخ وایي هغه لوی عالم لیکلي دي چې نه حنفي مسلمان اهل حدیث کې چې نماز نه پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اہل حدیث نماز میں کے نزدیک رفعیت منسوخ ہے. لہذا اگر وہ حنفی کسی اہل حدیث کے شوافی جوڑ شو کا حنابلہ جوڑ شو مالکی جوڑ شو اہل حدیث جوڑ شو ظاہری جوڑ شو شیعہ جوڑ شو شیعہ جوڑ شو نہیں جوڑ شو نماز سے جواب نہیں. یہ ضرور ہے دجل تعامل اهل المدینہ دلورو. تعامل اهل المدینہ سمعنا لا چې مدینه ولا په سبا عمل کړی دی. د مدینه خلک تعامل په سبا نه دی. سو حج ولې دې ځل کړه عمره چکرې دا نو دکړې دسم. لہذا وہ ابتدا کې وایي کنه د قدرت وي چې په موږ کې ملاتونه په کوم ځای باندې وایي سره دا يدعو اليد اليمنى على اليسرى فوق صدر عند الامام الشافعي. دسه وایي الحمد لله رب العالمين. وسبحانه اسم حدیث موجود دی. نبی اسلام حدیث کے صحابہ نے فرمایا لا تقرؤوا الا بأم الكتاب فما بسبا تلاوت نہ کرو الفاتحہ سے بولے. هذه حدیث ثابت ہے. وبل حدیث کے راوی جو بتاتے گمراہی اور عدم گمراہی رحمت اللہ تعالی بدی کی اس پیغمبر نو جو حنفی و شافعی نو کم نظر آ رہا ہے. وہ حدیث بنیاد بتا دو کہ شاید پیغمبر نے بلا کو نہیں پہنچتے دیو پیغمبر نو جو بل شافعی مسلم نه خبر نه اصل اصول ته کتل من به اتحاد احمد امام شافعي دې په مذهب سره دا ډول مذهب رسول ګل شي. د امام شافعي امام احمد راي اصل کې داوا چې کله مونږ کتل چې د یو حدیث او د بل حدیث په کې تعارض راغلو مونږ وګورو چې اصح اسنادن کوم یو دی. بس نو صحیح سند ته وګورو چې څنګه کېدل دا چې د کوم حدیث سند د بل حدیث نه ډېر قوي وو. دا مذهب مذهبي په دې باندې دا مذهب دخل مستخي الله چې خاندان د اتحاد د خاندان نو بس یو قبیله ده. یو خاندان بل خاندان یې قبیله جوړ شي. د دویم تصور د دنیا د قبیله راغلی دی. د قبیله چې قبیله د چا کومه قبیله ستا کومه قبیله زما کومه قبیله ده ستا کوم قوم دی زما کوم قوم دی. د قبیله د بس یو قوم دی. قبیله د خاندان توسیع ته وایي چې خاندان کې توسیع ده چې موږ یو ملت جوړ شو. ملت اسلام نه خاندان نه قبیله نه قوم او نه ملت بنیاد ګرځوي بلکې د قرآن او د اسلام چې کوم د اتحاد او د وحدت کوم تصور دی هغه د امت دی هغه د ملت او د قوم د خاندان دی. پرې خبره کوشش په دې وجه باندې د مولانا مودودي رحمه الله چې دا علماء دیوبند سره شدید اختلاف دی او د مولانا خلاف دیوبندیانو په هر کتاب کې د ګمراهۍ په موجود راوړي موجود دا بنیادي قرباني او دا ځان د کتاب پیدا کی مسئله قومي د مولانا کتاب موجود دی. لہذا متحد هندوستان دی دا یو ملت دی یو جغرافیه ده او په دې کې د هندو مسلم دي او بل ورځ په هغه یو د سټیټ باندې هغه ناره لګېدلې چې هندو مسلم سیک عیسائی او هغه نور چې ارشد مدني دا په کومه ناره تایید کړو او د مولانا مدني سے د فکر مخالفت کړو. هغه اشعار ویلي چې عجم هنوز ندانت رموز دی ورنا از دیوبند حسین احمد گرچ کل عجمی سرود بل سر منبر کی ملت اسود نس چبی خبر سے مقامی محمد عربی خبر دیکھ مصطفیٰ برسا خیش راکی بھی ہم ہوس مصطفیٰ بسے راشا پیغمبر سیدی تمام بول حدیث کبھلی اللہ نہ لگا اللہ پڑا بروانی کہ ملت وطن جوڑے پیغمبر ہجرت پوری کو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطن پر مکہ کیوں او نبی علیہ السلام چې مرتب پتر کړو بیا مدینه ته واپس تللی انصارو چې لږ شکایت کړو ویل دا ټول مال مکې ولا دا په دې غرض باندې حقیقت دا دی الله په ځان قسم کوم واحد تاسو خلک د جماعت اسلامي د مولانا مودودي رحمه الله د پی پی پر زندان او دا د جمعیت ترباوی او مقام کارکونان دا خلک دا واحد په دې دنیا کې هغه خلک چې د اتحاد امت دعوا کوي نو څه نشته سوق مذهب ته خلق راوړي مسلک ته سوق یعنی کوم خلق ته موجودیت نه دی ځکه مولانا مودودي رحمه الله د موجودیت
وجنه موږ وایي نزل ته وجنه لکه سره دې بنديان په قاسمیه کې چې موږ قاسم نو کړی موږ قاسمیت نه وایو یا سره په ټول مثال بلوم قبول ورکی چرتا به دې راځي نشه کړی بابا خو یعنی دا مدافعو حسد چې موږ ته وایي دا موجودیت دی مولانا مودودی رحمه الله په یو عبارت کې موجودیت د بزنس دی مولانا مودودی فکر طریقه په دې خلاصه نمبر 1 اقامت دین مولانا مودودی رحمه الله دا خبره الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق دراسه ترکی داسې اهل حدیث پیدا کړي چې هغه مقلدي او داسې دینداري پیدا کړي چې غیر مقلدي نشته یو سړی نو په هندستان کې څنګه د دوه باندې وغیرہ دا ډېر دا مې دا نو دا واحد چې ما به سمې مدرسې دي